دا جمعه در تصویر دا یادای مطلب چې مولا تقریر کړل دا تقریر نه دی نه اسم المؤلف دا یوش ومقامه دا دوشو واسم المؤلف ومقام تالیفه تشوا وبيان تلاميذه ومشايخه تشوا والنسخ المشهوره في البخاري وهذه النسخه لمن فدا خبر وشو دا تاسو کې ساتي تشوا کم سے کم خدا هو لکه زوی ته پته کنه چې ته کوم ځای پاتې کیږي نو تا ته خدای پته هم معلومه او اډم درته معلومه اعلی کار کیږي ان شاء الله مسله حل کیږي مخکې بسم الله الرحمن الرحیم بعد اصحاب بدر بس بسم الله الرحمن الرحیم باب عدت اصحاب بدر منګ ویلو چې دا چې امام بخاری چې کوم دی د واقع د بدر په 14 ابواب کې تقسیم کړي دا او بیان کړي دا د دې امام بخاری دا خی چې الکه بدرین صحابه شماره سمرا ځکه طالب جان په دې کې چې کوم د اقوال دي امام بخاری نور اقوال نه ذکر کړي کله چې ته مسلم وای نسائی وای بیا ترمذی وای نو پای کې پته لګي یو قول داد چې اصحاب بدرین چې کوم دي 314 بل قول داد چې 342 بل قول داد چې 315 اور بل قول داد چې 319 امام بخاری رحمه الله ګور یاد کې 342 یو قول دی 314 بل قول دی 315 بل قول دی 319 بل قول دی ٹھیک شو ها اوس توجه کا لیکن امام بخاری نہ 13 نہ 14 او نہ 19 دا روایتونه راوړي امام بخاری چې کوم دی روایت راوړي دي د 314 والا ځکه امام بخاری په نسبت باندې دا عدد 314 یو دا عدد اشهر دی او دا عدد صحیح دی لیکن کم روایتو کې چې 314 دي نو هم اشکال نشته که 314 شي هم اشکال نشته که 315 شي هم اشکال نشته دی او که 319 شي هم اشکال نشته ٹھیک شو اوس به ته وای چې لکه ول اشکال نشته دی ګوره وای محدثین فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا شمار ذکر کوم یو صحابي چې کوم هغه د بدر نه بهارو په سورلې را روانو نبی علیہ السلام هغه ذکر نکړ ځان ذکر نکړ نو 342 ښکار باندې پوښوي دیم قول دا چې هغه بار نه را روانو هغه ذکر ک ځان ذکر نکړ نو 314 دریم قول دا چې هغه راتون کوم ذکر کو ځانم ذکر کړم 315 سلو صحابه کرام شو ناغا نابالغو عبد الله ابن عمر حضرت جابر برا ابن عازب انس ابن مالک وشاب مجلسین انس ابن مالک عبد الله ابن عمر برا ابن عازب جابر دا سلور صحابه چې کوم دا نابالغ نو دا نه ذکر کړی ځکه دا مقاتله نو 314 شو چې دا ذکر کړ نو 319 شو بس خلاصو کې خلاص نشو او چې ته مثلا په نسائی کې په مسلم کې روایت وای چاله کوم صحابه فرمایي چې د بدر صحابه 319 شو او ته 319 څنګه بخاری کې 314 دي نو 314 زکه شو دا نور زکه شو چې نبی رسول الله په کې ځان نو شمار ک نو 314 شو هغه باندې راتون کې چې شمار ک نو 315 شو دا سلور نابالغ صحابه چې په کې شمار کې نو 319 شو چې نابالغ ته وباسي نو 14 شو چې نبی صلی الله علیه وسلم شمارون کې دې ته وباسي
اگر رستو بار راتونو کې ته باز 314 یاد شو بھائی 314 اصل عادت دے شمارون کی خپل ځان نه شمار کړي ٹھیک شو اگر لر راتون کې نه شمار کړي او 314 شو مان دا شو چې په بدر کې چې کوم موجود وو هغه 314 سوالس ابان راتون کې په سوالې هغه شمار کړ ځان هم په کې شمار کړ چې 15 شو نابالغ په کې شمار کړ 9 شو اشکال ختم شو ٹھیک شو بیا په دې کې مولانا صاحبہ اته داسې صحابه کرام دي چې هغه په دې بدر کې موجود نو لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ته اجازت د نشرکت ورکړې وو نو هغه حکمن په دې کې به داخل وي هغه ستاسو په دې حاشیه کې ذکر دي آزو بیا ته ذکر کوم ستاسو دې حاشیه کې ذکر دي نو دمر کومه درته وی کنه چې اته صحابه داسې دي چې هغه لوجد یو علتنا په بدر کې شریک شوي نو حقیقتا او پیغمبر اسلام دغه ذکر حکمن کړی دی لکه عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ په هغه کې لکه عثمان بیبي چې حضرت رقیہ وا هغه بیمار او د نبی اسلام نور ده نبی اسلام ته خیر ته کور پاتې شو دی خدمت کوا الله بتا دې بدرینو اجر درکړي ستاسو دې حاشیه کې شته اذو بیا د نمونه شمار کوم غم مکه دا خسته خبرې باب عدت اصحاب بدر باب بیان د شماري د مرګرو د بدر دی مخکره قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن البراء قال سئلت عن ابن عمر وحدثني محمود قال حدثنا وهب عن شعبة عن ابي اسحاق عن البراء قال سئلت عن ابن عمر يوم بدر وكان المهاجر يوم بدر نيفا على 60 والانصار نيف 40 و200 بس ګوره مولانا صاحبہ طریقې ځکه دا کومه مخې وي خو دلته اول ځل راغی طریقه دا چې امام بخاری صاحب ته چې کله یو حدیث د مختلفو استادانو نه رسیدلی نو دغه مختلفو استادانو ذکر کوي او دې ځکه یو نقطه یاد کا چې یو مرکز د سند وي مرکز سند مدار سند دی ته وی چې لکه یو استاد دو استادان دي اور آیت دا خبره بیل نقل شوی لیکن مدار بر یو وی هغه مدار پورې دوی خپل استادان جدا ذکر کړي تاسو خو نشئ ویل خو زه خو ویل شم کنه لکه څنګه زما استاد دی مولانا غلام الله خان صاحب او زما استاد دی مولانا محمد طاهر صاحب نور الله مرقدهما ٹھیک شو اوس دا دو استادان دي زما خو د دوی د دواړو شریک استاد مولانا حسین علي صاحب دی ٹھیک شو اوس یو خبره کوم چې قال لي الشيخ غلام الله وقال حدثنا حسين علي وحدثنا الشيخ محمد طاهر وقال حدثني حسين علي زما سو استادان شو دوا مدار سند په کوم دی راغی حسين علي صاحب راغی یا لکه چې تی وای نو ته څنګه وای استاد دی امیر محترم مولانا محمد طیب صاحب مدذل العالی اور استاد دی مولانا عبدالجبار سے مدذل العالی دو استادان دي او چې خپل سند ذکر کوي ته وایي قال لي شیخ محمد طیب وقال الشيخ محمد طیب حدثني الشيخ سيدي ووالدي الشيخ محمد طاهر قال حدثني حسين علي بیا بتوي چې حدثني الشيخ عبد الجبار وقال حدثني الشيخ محمد طاهر وقال حدثني نو کته استاد دی او یا داسې وایا لکه شبیر احمد صاحب دی او د دې استاد دی مولانا محمد طیب صاحب بیا کته دی یو شاګرد دی بیا عبدالوارث مری صاحب دی استاد دی مولانا طیب صاحب نه مولانا عبدالجبار صاحب دی کته بل شاګرد دی زید حدثني عبدالوارث
قال حدثني عبد الجبار قال حدثني الشيخ الطاهر قال حدثني دلتا بکر ہوئی حدثني الشيخ شبیر احمد قال حدثني الشيخ محمد طيب قال حدثني الشيخ فلان قال حدثني الشيخ فلان. اس دا سند چې کوم ذکر جمع شو هغه ته موږ بسوي مدارس سند سوي موي مدارس سند. ٹھیک شو. امام بخاری رحم الله ته دا حدیث په دو سند رسیدل. یو سند کې د امام بخاری استاد مسلم دی. کته ګوره حدثنا سره مسلم ابن ابراهيم دا اول کې دا خبر لګي ګرانی بیا د خلک سند باندې منډوي بیا روينا. حدثنا سوق دی مسلم ابن ابراهيم دا مسلم استاد سوق دی حدثنا شعبہ عن ابي اسحاق. اس مدار سند سوق شو ابي اسحاق شو لکه دا ابي اسحاق شاګرد شعبہ دی او دا شعبہ شاګرد مسلم دی او دا مسلم شاګرد سوق دی امام بخاری دی. او دا بھی ساتھ براء ابن عازب نقل کی بیاوی شتیگر غزہ ہی دا حدثنی محمودو امام بخاری پر استاد محمود استاد وہب استاد شعبہ او مدار سند چکم دے شعبہ دوار سندوں کے شعبہ دے وہ امام بخاری دا پڑھنبی سند کی امام بخاری دا شعبہ پمیز کی سو واسطی دی یوا چې مسلم دی او په دیم سند کې د شعبہ د امام بخاری میں سو واسطی دی دوا یو محمود دی بل وهب. اس په پوښتنه اے امام بخاری ته محمود سبق ہوئی محمود وی چې ماته وهب ہوئی وهب وی چې ماته شعبہ ہوئی. ربع سند کې مسلم دی او مسلم چې شعبہ ہوئی. یاد شو بھائی ها اوس توجه کا فن حدیث کی سند عالی آگے توئی چپائی کے واسطے کمی ہوئی. امام بخاری استاد مسلم دا مسلم استاد شعبہ دا شعبہ دا امام بخاری میں سے سوق واسطی دی یو دا سند عالی شو قدیم کی محمودم دے او دا محمود استاد وحب دے وحب استاد شعبہ دے سو واسطی شوی دعا سند عالی نشو سند کمزور شو عالی سند مخی دا کرتا مجھے پوچھ ہوئے دا یو خبر شو. دیم چې کله محدث خپل سند بدلی لکه په ترمذی کې بدا ډیر راځي مسلم کې خو بس جنجال ډیر راځي او نسائی کې هم ډیر راځي. اوس دا ها چې راځي ها په دې ها باندې محدثینو کلام دی چې دا به ها ویل کیږي او کنا څوک چې دا ها علامه د تحویل سند دا سره تحویل سند دی تو سند بدلیږي خو ویل کیږي نه دا یو قول دی. دیم قول دا چې دا ها علامه د تحویل سند دا خدا ویل کیږي. اوس په څنګه ویل کیږي نو څوک چې په تحویل بس اسوک فقط به ها سو کوئی جسموئے تحویل آسو پہ تعویل ضرور صرف فقط حاب ہوئے خوزوی ما چه حاب نوئیو لکه چه کلا کلا بیادازی چه دا حاب پختو کی موافقت کی لکه تو بے عبارت ہوئے کنا آتوے چاہتا سنا مسلم قال دسنا شعبتو عن ابی صاحب علی برا قال استذکرتو انا وابن عمر وحدثنی محمد وحدثنی محمد تو التحویل سند بدلو ما بات اس پر بدل رہے ها علامه دا بدلولو دا سند دا سو کوئی چی دا ها بویل کی ها بس سو کوئی فقط التحویل او سو کوئی چی دا بویل کی گی بنا فا اولادا دا چی وی با او پا دی ویلو کی ها ٹھیک شوا پدی ویلو کی التحویل یوز وکی دا حدثنا مسلم قال حدثنا شعبۃ نبی صاحب عن البراء رضی اللہ تعالی عنہما قال براء استصغرتو وڑی کے شمار کرے شو مزا استصغرتو
نابالغ وړي کې شمار کړه شو مزه وابن عمر اور عبد الله ابن عمر سمانا بر نقطه کې لیکي یوم بدرن داوی شارو سبل حدیث راضی خان کله چې په بدر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرګورو ته ځای چوزو عبد الله ابن عمر راغه وته تاسو مرو مرده سوالس اتنی وړي کې ځا ترمي سره شي ابن عمر وړي کې غنل شو یعنی په وړو کې شمار کړی شو او حضرت برام په وړو کې شمار کړی شو مانته په جهاد بدر په میدان کې چې کله صحابت نبی پاک سره د نابالغ وو دوشو بل جابر وو نو بل انسو ها اے تعویل سند امام بخاری دا روایت په بل سند سره ذکر کړي وی وحدثني محمود ما ته زما شیخ محمود بیان کړ هغه چاته سنا وابو هغه زما ته شیخ واب ذکر کړ عن شعبة عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال استصغرت انا وابن عمر يوم بدرنا او ذکر هغه چې بدر کې ز په وړو کې شمار کړی شوم اور براء بن عازب په وړو کې شمار کړی شوم دا بنوي چې زه وړي کې وګرځول شم نه اوس تو صغیرتو وې په وړو کې شمار کړی شوم زه اور براء بن عازب بس اوس بدر کې څومره خلقو وی وکال مهاجرون یوم بدر مهاجرین په رز د بدر نیفن علی 60 تخفیفا شي یا نیفن علی 60 پشپیتو باندې صبرو پشپیتو باندې صبرو والانصار نیف و 40 مئتان اور انصار چو دا 200 او صلیخ سپی برو اس میں پوچھو کنا دا نیف شی بتشدید لیا یا دا نیف شی بتخفیف لیا دا هر اغی عادت توی چې بین العقدین وی بین عقدین وی لکه یو نواق للس پوری دا یو عقد دی لسو نشلو پوری بل عقد دی نو علکا دا لسو نبرا د شلو نکتا دیتا نیف وی او لکه په بل اصطلاح کې دیتا بزعن وی او ځکه د بزعی اطلاق د 3 نبرا د نونا کتا او دارنګي د نیف اطلاق د 3 نبرا د نونا کتا اوسې پوښي د شپېتو نبرا بدرین وو 200 نبرا مهاجرین وو اوس ما ته وکړه چې 200 صلیخ شي او شپېته په واچونه 300 شو ګره په پاتې شو 1400 اوس دا 1400 بسنګي په شپېتو نبره چې لاسو نکته شي او دلته صلیخ تو نبره چې د 500 نکته شي بس اوس دا سودی بل روایت کې دي تفصیل راځي لیکن بعض روایتو کې راځي شپږ شپېته مهاجرو وصلیخ انصارو خصوصو ګوره وکې دا کنه 200 وصلیخ انصارو او شپږ شپېته مهاجرینو خصوصو 343 247 266 سوشو 313 انا یاد شو بروات کې راځي 300 وصلیخ انصار اور شپږ شپېته مهاجرینو چې دا مجموع کې 343 راځي مخکې وبي قال حدثنا ابو بس وما اوريد ذا برا رضي الله تعالى عنه حدثني اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما ته حدیث بیان کړو صحابه د محمد عليه السلام اوس ګوره مولانا صاحبہ او فن د حدیث کې
هر راوی چې کله روایت کوي د مروی عنه نوم اخلي او کله چې یو راوی د مروی عنه نوم وان نخلی ناغی ته روایت مجهول وي حضرت براوی چې مات روایت نقل کړي دي اصحاب د محمد کی یو کس یہ صحابه کرام یو فرد ماته حدیث بیان کړي دي اوس دې کې د برا ابن عازب استاد معلوم نه دی چې څوک دی دا استاد مجهول شو لیکن دلته کې دا مجهولیت مضر نه دی ولی ځکه چې صحابو کې مجهولیت مضر ځکه نه دی چې قاعده مشهوره د الصحابه كلهم عدول صحابه ټول عادلان دي د صحابه کل عادل شو نو مجهولیت په سند کې د صحابي مضر نه دی ځکه چې كنا اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم حدثني اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم ممن شهد بدر هغه صحابه چې بدر کیو انهم كانوا عدة اصحاب طالوت انهم دا بدرین چو ودوی پشماد اصحاب طالوت الذين اصحاب طالوت جازوا معه النهر چې تیر شو طالوت په مرګتیا کې د نهر شریعتنا بضعة عشر و300 300 لسنا برا نو اوس ګره د بضع اطلاق وبتین کی کنا نو معنا شو بضع عشر بیارلس او 300 وځه کړه کنه بضع عشر و300 نو 300 او د لسنا برا د بضع اطلاق د 3 نه برا 10 نه کتا نو 3 ته واخلا دیاله شو او که ته تن 3 نور هغه دوه پکې نور کړي او 315 شو یو تعالی نو 300 سوال شو اګه واړه پکې اخلي نو 300 دونه شو او 300 شل نه دی ګوره شل نه کته کته ٹھیک شو قال برا حضرت برا رضی اللہ عنہ فرمائے لا څوک چې د الله زائد دی او دیم قول دا چې د الله چې د لپاره تاکید د قسم دی لکه فلا وربک چې دی لا اقسم بیوم القیامه چې دی ما جاوز ماء النهر الا مؤمن نو پوری شوی توجه کوملی سبا نو پوری شوی د نهر شریعتنا طالو صرف سلام مگر مؤمن کامل داوین چې فقط مؤمن کامل بس معنا کوي هغه سړی چې د حضرت طالوت خبره پورا من لیوا اوس را چې پورا چا من لیوا چې چا دوبونه ګوت نو کړي چا چوب نیوس کړي یا په ګوت اکتفا کړو نو هغه پوری شو نور غټ کی ټول بار پاتې شو یا څو بخاری یاد شو قرآن د تحل کو مسړیا قرآن د تعال کوم چې مسله دی حل شي فلما فصل طالوت بالجن قال الله متريكم بنار منو فليس مني ومن لم يعتم فإنه مني الا من اضطرب غرفة فشرب الا قليل نو فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة اليوم دلته مليانو چې لا طاقت نه چاوي چې چاو بس کلی اړوي لا طاقت لنا وای کې نه وي ما د تفاصیل تاسو دې شي جمع کړو وای لا طاقت هغه چاوي چې چاو بس کلی الکا چې چاو بس کلی هغه خود نیر نه پوری شي نه دي نیر نه هغه پوری شو چې چاو به بالکل نویس کلی دلته بخاری موي چې ما جاوز ما الا مؤمنون او زه بوله کې نه نه پوری شي نو مگر مؤمنین کاملین چې چاو په بالکل نویس کلی یا چې خلم له کنګاله کړي وا او چې چا تند ختم کړي وا نو هغه خېټور را پوری پاتې شو هغه شرطم داو چې من شرب منو فلیسا مني اوس مثلا شو دا بیات کې بخاری دا واستاد تفسیر شي په سورۃ بقره کې بیا په دی باندې حل کوي ان شاء الله نخذا قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسحاق بن ابي اسحاق عن البراء قال كنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث عن كنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم براوي منغو مرګري صحابه محمد اسلام نتحدث
من بخپل نس کې دا بیان کو ان عدت اصحاب بدر على عدت اصحاب طالوت شمار د بدرینو چو دا په مقدار د شمار د اصحاب د طالوت الذين جاوزوا ما هو النهر چې د نه پوری شو ولم يجاوز ما هو الا مؤمن او نو تیر شوی دي سره مگر مؤمن یعنی مؤمن کامل بضعت عشر و 300 کله 300 لسنا برا 300 زیاده اصحاب د مؤمن قال حدثني عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى عن سفيان عن ابي اسحاق عن البراء التقي وحدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي اسحاق عن البراء قال كنا نتحدث ان اصحاب بدر 317 وعدة اصحاب بدر منګه بیان کو خپل منځ کې چې اصحاب د بدر چې دا 300 او 300 نفرو بعدة اصحاب طالوت اے پشمار د اصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر چکم پورشو د نهرنا وما جاوز معه الا مؤمنون اصلا شو دا ټول روایتونه رااله او خدغه اوس دې کی مولوی سے یو خبر یاد کا ان نقطه للقارئ لا للفارق ومنكم من فر ونه شو کنه وبعلة اوس ګوره مسلې ته واکې توجه د مولانا سیوا اے لکه مولوی سیوا د اصحاب طالوت او د اصحاب بدر په مابین کې موافقت څه خبره چې نبی علیہ السلام اصحاب بدر قاعده اصحاب طالوت مل موافقت بینهما دا موافقت دو خبرې دي یو موافقت ظاهری دي چې عددي دي اغم 314 دام 314 و یو رورا موافقت معنوی دی موافقت معنوی سمانا اے لک اصحاب طالوت 314 فاغوی چو کم من فئة قلیلة غلبت على فئة کثیرة باذن الله ودقسی بدرین ویلو چو کم من فئة قلیلة غلبت على فئة کثیرة باذن الله خلاص دے موافقت نقطہ دیر ناشنا دا اے لکا طالب جانا اصحاب طالوت پا گرمائی کی دا طالوت سے خبر امن اللہ تندے برداشت کرا و دا طالوت سے دا خبرنا خلاف انکا من پا شدت کی موافقت کا دغسی اصحاب بدر فواللسم دا رمضان فروجی خلی باندی پیغمبر پاک کی بدر تزو دوی دانو چې ګرمي دا او روزه دا تګشي ویسه چیزو څنګه شمولانا او اصحاب طالوت چې د جالوت مقابلین نو تخدیدلی اصحاب بدر د ابو جال د مقابلین نو تخدیدلی او اصحاب طالوت سره د قلتنا په جالوتیانو غالب شو نو اصحاب بدر سره د قلتنا په مکی مشرکانو غالب شو هذا هو الموافق بينهما موافقة لفظية ومعنوية مخيرا باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش شيبة وعتبة والوليد وابي جهل بن هشام وهلاله ګوره مولانا سے توجه کو وقات دی وقی خله یو باب وی ان بیا وی چې موږ بخاری کې لس کنه مقدمه کې موږ شرح ده زموږ څه کار موږ بنور مخکې ویو کنه اوس ما ته وکړه د مولانا صاحب د بدرین مشرکین بدر د تباہی باعث امام بخاری خی موجوده اے د بدر د مشرکانو د مرداری دو سبب او باعث امام بخاری خی ګور تاسو بخاری شته جلد اول صفحه لستر اواړه صفاول جلد اول صفحه 13 اول خلاصه واور بیا د تواورو اے نبی علیہ السلام موږ کو د بیت الله شریف په سین کې دا مشرکینو دا عتبہ او شیبہ دا شپغو بدمعشان دیوی چلګه سوکشته نه چې صلاه جزور فلان راوړي جزور قصابیان او صلاه لره
غیر پیجنه یعنی آغا د اوخانو د یو اوخ لره راوړي چې دا محمد صاحب کله په سیدی سر کې دي ظلم کا چې په شاوله کې او دې را اثر په غزمه کې باندې پاتې چنانچه پیغمبر علیہ السلام چې مزل لاړو کولا دې ظالمان لره راوړ نبی اسلام په املا کې وته اوس پیغمبر ستان چې پاسي دیوم نشي بلکې فاسي نو ټول بدن خرابي د دې مشرکین تاره بجاو شروع وکړه یعنی استهزاء حضرت فاطمه رالو د نبی علیہ السلام نه دالره وګورځاو کاته دا وخت نبی علیہ السلام بدعا وکړه اللهم عليك بشيبه وعليك بعتبه ولدا شيبه دا عتبه دا بوجال کنه دا امیہ ودې خو غرق دې خو تباہ هغه خیره د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې پیغمبر سره هجرت وکړ او چې بدر تیم کال تیرې ده نبی اسلام تلاره بدر مقابله تا دغه عتبہ او دغه شیبه او دا بوجال دا مشرکین چراله په بدر کې تباہ او برباد شو نو هغه د تباہی سبب سو خیره د پیغمبر علیہ السلام مثلا شو امام بخاری ته ده اوس راوړ او صفه 13 دا 16 دا 14 دا 13 سبحان الله سبحان الله سبحان الله دا دې د درې ذکر کړی الله الله خدا صفه 13 کې وو لګ لفظ دی او مخکې وضو کې راوړل وضو کې لږ تفصیل دی دا صفه 38 سره راوړل دې ځکه با شان شي صفه 38 کې تفصیل دی ملاو شو صفه 38 اصل کې د 37 نه شروع ده کنه او لو کان لمنعتن فجعلوا يضحكون يحيل بعض على بعض نشته ورسول الله صلی الله علیه وسلم حتى جاءت فاطمه فطرحت انظاري فرفراسو قال عليك بقريش 3 مرات فشق ذلك عليهم ازداهم عليه وقال وكانوا يرون ان الدعوه في ذلك البلد مستجابه ثم سمى الله عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط ٹھیک ہے یاد شمولی صاحبہ نو 37 اور 38 کی داغت تفصیل ہے اس مسئلہ حل شوا اس تاغذ دیوی اس دا آسان شو باب دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم علا کفار قریش شیبتا و عتبتا والولید و ابی جال ابن شام و حلاکن باب دے بیان دا خیرو دا پیغمبر علیہ السلام و کفارو دا قریشو و شیبت اغین بدل دے آ کفار دا قریشو کی یو پکی شیبہ دے دا شیبت سرینم دے و عتبتا بل عتبہ دے گشو والولیدہ دریشو و ابی جال ابن شام سوشو سلور و حلاکن او بیان دا حلاکت دوی فالحاصل مقصد ایراد البخاری هذا الباب بیان د بخاری مقصد څه دی ان هلاك المشرکین فی البدر بدعاء النبی صلی الله علیه وسلم حاصل ده مشرکین چې په بدر کې تباہ شو دا د پیغمبر په خیره تباہ شو تشوا مخکره قال حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود قال استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فدعا على نفر من قريش على شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وابي بس اس گورا کجرا حضرت عبد الله بن مسعود استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة استقبل من راغ پیغمبر صاحب کعبه تا بس او دې کې اختصار شو تفصیل ما در تمخ کی صفحه 37 38 راغ کعبه تا کعبه مخامخ قدرت مستا مشرکین خپل منځ کې وی چې صلاه جزور سو کراوړي او دې په دې سټ کې دي او دې په دې سټ کې ورته وی چې صلاه جزور سو کراوړي او دې په دې سټ کې دي او دې په دې سټ کې ورته وی چې صلاه جزور سو کراوړي او دې په دې سټ کې دي او دې په دې سټ کې ورته وی چې صلاه جزور سو کراوړي او دې په دې سټ کې دي او دې په دې سټ کې ورته وی چې صلاه جزور سو کراوړي او دې په دې سټ کې دي او دې په دې سټ کې ورته وی چې صلاه جزور سو کراوړي او دې په دې سټ کې دي او دې په دې سټ کې ورته وی چې صلاه جزور سو کراوړي او دې په دې سټ کې دي او دې په دې سټ کې ورته وی چې صلاه جزور سو کراوړي او دې په دې سټ کې دي او دې په دې سټ کې ورته وی چې صلاه جزور سو کراوړي او دې په دې سټ کې دي او دې په دې سټ کې ورته وی چې صلاه جزور سو کراو
چې پیغمبر اسلام په دې سټیک لړې د غشان نه ډکی خوده شو حضرت فاطمه را لغې لړې کا نبی صاحب ته خیر شو ٹھیک شو ودعا نفر من قریش خیری وکړي پیغمبر اسلام په یو ډلې د قریش باندې هغه څوک شیبه ابن ربيعه وعتبه ابن ربيعه والوليد ابن عتبه وابي جهل ابن هشام وګوره شیبه یو ابن ربيعه دوا عتبه ابن ربيعه شیبه ابن ربيعه یو عتبه ابن ربيعه دوا ولید ابن عتبه درې او ابي جهل ابن هشام ټول څلور فاشهدوا عبد الله بن مسعود وګي وإذا قويكم بالله إذا الله فقط ذات باندې لقد رأيتم صرعا ما لدلو دی په بدر کې ورته پرات صرعا هلاک کړی شوی پر مخې پرات قد غيرتهم الشمس پتاسه حال کې چې نور ولا بدنونه اسخا کړو غيرتهم الشمس نور ولا بدننا بدل کرو اسخا کرو ولی وکان یومن حارا دا غزو بدر چې بکم رضوا یومن حارن دا رز گرمه وا دیر گرمه رضوا چې رز گرمه وا نور زیاتو په نور کې چې ګرمي وي نو مړې سر اسخا کیږي چې بیا اسخا وي نو خامخ اسخا کیږي تبي په نشي مړ سر اسخا کی او چې اسخاوي نو کافر بساو کنه انو خ اسخا شو یعنی خو پر سي دا یو بام شو مخکې ځای کې بس دی ستړي پهلے امید ہے آج کی تکلیف آنے والے زمانے کی راحت ہے دا باب وګدي او سبب هم نخلاصيږي او دا ډېر وګدي زما خیال دې سره خو نه غاڼه ان موږ بس کو بیا قدم نشته ورته بګاپ لگاو ورونم نشته دي چارام بګاو خدا غب خله کنه دا غب دا خله آیو ملاو هغه خپل زوی سبق لولېګا په بچا ته سبق وایا او چې سبق ته خلاص کنا تعالی بهترین باکره ودو بهترین باکره دا غزوی ورته بابا صبر یا باکره کوي او کنه زه خو چې روزانه صاحب پاسم نوی باکره سره ملاقاتونه کوم ما غپلار خفاشو چې دیکھو چې تبکار لري کسی صاحب دی ما سبق لا وخت کړی دی او دې چې تبکاری شروع کړه عمران پارټي کې داخل شوی دی بدکاری شروع کړه او کوم چې خان ته مو جاړه انو هغه وته ظالم داس دی ګوره باکره دی باکوره تن نه دا باکوره نیوي میوي ته وي چې سار استاد څخه لار شم سبق راتوخي اساس خوشاله شوا چې بل صاحب لار شم دغینه نوې سبق راتوخي اساس خوشاله شو سمر لذت چې په دې نوې سبق کې دمر لذت پای کې نشته دغه عارضی لذت ته رسو سره خپي دا لذت دایمي دی وې طالبانو نو خیر ده دا مې د تذکر پر مې اخبار کړه جمعیت علماء اسلام چې سمرا دغه دي متعلقین دي ورنه خیری کړی دي او د جمعو کې انو ما دیګا یو سیاسي څه نه تاسو مې څه چل په دې عمران کې نه کوي راوسی او چې شپږ د اسلام آباد کې د جنکې د باغونو ګرځي او مته سکه کوي او يهوديت ته بالکل يهوديت دا جنکې خو موږ قتلې خدا خبر نه خبره بیا را ته چاوي چې دلته یو بل کلمه واسطه خالص آمدنی سی حواله په التنا لکانو کې ګن ډاکټر او ما والی مستی له زو په خیراتی چې نیوي نیوي ملایي کې څه کوله ان لله و انا کار خراب دی نو اوس وای نیوي باغ کېرا وای ځاله ابو بدل ابي جهل بس ګوره مولانا صاحب دا په توجه کوي ښا بخاری ګوره ګرانه مې توجه آسان
بخاری دمره ګرانه ده چې تاسو ګډا کی باب دې په بیان د قتل د ابي جهل. ګوره دا مسأله انتهائی اختلافی ده. معاذ ابن عفراء ولیکا بل کاغذ باندې کتاب باندې نه اشرف یو ځای کې لیکا معاذ ابن عفراء معوذ ابن عفراء معاذ ابن عمرو ابن الجموح معاذ ابن عمرو ابن الجموح وشلا لندران خبره عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا نمونه تاسو لیکل په دې ور ډېر خلکو له اشتباه راځي. اوس راشه دا روایت وایو بدلته نشته بل ځکه براشه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ چې ناغي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بدر کې کسان وترول تاسو درې کسان بدلته ولاړې تاسو بدري دلته ولاړې تاسو بدري دلته ولاړې تاسو بدري دلته ولاړې عبدالرحمن ابن عوف په ځو ولاړو ما زما کی طرف ته معاذ ابن عفراء بل طرف ته معوذ ابن عفراء او دا دواړه لګان ایله نوې نوې بالغان دي. زما په دې ځل کې تیر شله هاي کاش چې زه یو تکړه پهلوانانو په میانس کې وې خدا نه خواست کی چې دشمن په ما حمله وکي خدا لکان ځان شي بچ کول نه ما بسنګ بچ کی وای دا تصور کیو ما ناسا پر اته یو وای یام اتعرف ابا جال کاکا ابو جال پیجنې ما ته مړ سکه ابو جال سره وکړ ما دې خالق دې کم عمر دي ما سکه مړ پرې دا چې لږ ټیم تیر شو ناغه معوذ ابن عفراء وای یام اتعرف ابا جال ابو جال پیجنې مې مړ کېنا ابو جال سره سکه دا مې ورته ولې تاسو کوي نو دیوی من اوریدی دی د خلقنا چې ابو جال پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خیری او کنزلی کوي په ما خدای سره وعده کړی دا چې چېر ما دا ابو جال ولید زه په دې حمله کوم تر دې پر چې يموتو عاجلهم یعنی تاسو مقابله وکوم چې د چا مرګ زر راغلی چې هغه مرشي معنی کې زمړ شم او کې ابو جال مړ کا خو پرې کې دم پیدا دا وخت چې زه ګورم دا ابو جال خو ابي الحكم وکنه ابي الحكم نو دې راځي ګرځي د ما ته هغه تاسو مقصود او مطلوب هغه دی یعنی ابو جال هغه دی دا تاسو مطلوب دی چې قتل مینو داسم په منډه شو لکه باز او سقر شاهین چې په مرغې پسې منډه وي چې قتل مینو ورسېدو او دوال محل شروع کړ چوال شروع کړ په دغه وخت کې معاذ ابن عمرو ابن الجموح هم لاړ معاذ ابن عمرو ابن الجموح هم لاړ اوس دا معوذ ابن عفراء چې کله دی حمله وکړه په ابو جال نو چې ابو جال زوی راغی نو په دې باندې حمله وکړه نو دې خپلته شهید شي لیکن ابو جال باندې معوذ ابن عفراء حمله وکړه معاذ ابن عفراء حمله وکړه او معاذ ابن عمرو ابن الجموح هم حمله وکړه خو دې دریو په نسبت کې د ابن جموح نه دې زیات نډال شو زیات زخمی کړي شو ځکه پیغمبر علی السلام بیا د ابو جال صلب معاذ ابن عمرو ابن الجموح ته ورکړو او نبی علیہ السلام دې دریو ورته چې کلاکما قتلاه
کلاکما قتلتموه تاسو دواړو وجل دي تاسو دواړو وجل دي یو ما وجل دي بل ما وجل دي د دواړو تر سره وینا وا خو زیات کار پکې معاذ ابن عمرو ابن الجموح کړه ځکه هغه ته سرب ملاو شوی دی خو دوی دمره وه چې مرګ ته نږدې کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی صحابه ته کله کا سوچته چې د ابو جهل خبر را لراوړي عبد الله ابن مسعود جی زیم کړه بلال شاه چې دی ورپسې منډه کا چلا دې په ځان کدن کېو او مړو زخمی او قریب الموت خو خبرې کولې شوې د چلان ورته وي دې په لدې سینې باندې کې ناشته وی انت ابو جهل تی آئے ورته زیم کنا او بیا یو جمله د دې دوه توجیهات دي مړه تاسو یو لوی سره وځو یو ډیر لوی سره تاسو و جنسان ته اشاره وکړه او داود تکبر وکړه دیم کول دادې خوشحالي ګما خو یو سړی وځل دي تاسو کې یو کس راغی او زه وځل نو معنا یې یو کس مړی ما څه کمال مونږ دې کړي کمال خو بالو چې یو کس دوه درې مړ کړی وای هیڅ کمال متاسنه دې کړي په دغه وخت کې چې پاتې سي سوا په پاغه تر میرا اخلاص وکړه چې کوم سر لګ پاتې نه مې ته جدا کړ په دې راته چې سر را لغوسه لګوند سینې ویخ نه غوس کا چې څوک کې وتا زو زموږ دا سرنه په نیغه ځای کنه چې زما سر پټول سرونه کوچتي ځکه چې رئیس مزه اوس مسله حل شو دغه قصه او ته توغه کېده ما تاسو ځکوي چې بعض روایتو کې راځي چې دی وجل ابناء الافرا دغه ابناء الافرا چې افرا یو خزوا دا یو انصاری خدي نوم دی دا یو خزوا دغه زوی معاوض ابن افرا او معاذ ابن افرا په یو روایت کې راځي چې معاذ ابن عمرو ابن الجموح وجلو نو دا قول دا چې کې دی چې دیم پکې راغلی وي زیات کار پکې دی کړی ته دوی ور طرف نه وایي شي او ابن جموح چې زیات کار کړو وہ سر ور لړکې چاو ځکه بعد روایت عبد الله بن مسعود مردار کړو تو کې ابنا الافرام مردار کړو تو کې ابن عمرو بن جموح وی معاذ ابن عمرو بن جموح وته هیڅ ښکار نشته دی د درې واړو سلور واړو خپل کار کړو اوس وای روایت وکړه وای قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابو اسامه حدثنا اسماعيل وقال اخبرنا قيس عن عبد الله انه اتى ابا جهل به رمق يوم بدر وقال ابو جهل هل اعمد من رجل قتلتموه اخبرنا قيس عن عبد الله انه اتى ابا جهل دراغ ابا جهل سخا وبي رمق فدا سحال کی چې بده باندې لا نقا اثرات مرغو رمقون یعنی آثار د مرغو قریب المرغو یوم بدر فرض بدر وقال ابو جهل ورتوی هل احمد من رجل قتلتموه یومانا هل احمد د احمد فمان د سردار دی او هل استفهام انکاری دی هل احمد من رجل عاشتد تو سردار عاشتد تو غرا من رجل دغه سړینا قتلتموه چې تاسو وجلې دي مار تاسو سره وجه چې دین غوړه سره بل نشته بس اوس ګره اتا ابا جهل دې اتا ابا جهل بعض دا غیر مقلدین حضرات چې وی ان دي امام ابو حنیفه سے باندې اعتراض کړي دا قتل بالمستقل یو مسله ده لکه په ګټ چې اوسه وجني را قتل عمد شبه عمد دی لکه چې دا اعلی د قتل نه ده یو سړی امام ابو حنیفه سے نه تاسو وکړه کته وای چې یو سړی په ګټ ولي نو هغه شبه عمد دی او دا اعلی د قتل نه ده نو امام ابو حنیفه سے وی چې ولو قتلاه بابا قبیس ولو قتلاه بابا قبیس فکار خدا چې ولو قتلاه بابي قبیس عتق عبادت ابا قبیس تو خلق وی چې امام ابو حنیفه په نحوی نه پوهیدو
ځکه چې د اسماء سته مکبره چوي نو دی په واو استعماليږي ابو قبیس ابي قبیس ابو جهل اور امام ابو حنیفه چې ابا قبیس نو موږ دا جواب کو چې امام ابو حنیفه خو په نحوی پوهیده اکته په نحوی نه پوهیده نو عبد الله ابن عباس ویل چې اتا ابا جهل فکر ودلتم چې اتا ابو جهل یا اتا بابي جهل دلته چې ابا وي ورشو ولا سیوا دغه دو جواب علما کوي یو دا چې اسماء سته مکبره چې کله دا مضاف شي غیر د یا متکلم دا ردی استعمال په الف جائز دی دیم قول دا چې دا لحاظ د بعضی اعراب دی چې بعضی اعراب وا اسماء سته مکبره په حالت رفیع نسبی جری کې په الف سره وي لکه جاء ابا جال ورأيت ابا جال ومررت بابا جال داربو یو قوم داسیو چری اسماء سته مکبره په حالات رفیع نسبی جری کې په الف سره وي دا دغه اعراب دي ځکه ابا جال وي وبي رمق يوم بدر فقال ابو جال هل احمد من رجل قتلتموه عاشته سو سید عاشته غرام بیا هغه سړینا چې تاسو وجلې دي ډیر غوړه سره تاسو وجه ذات دعوت تکبر وکړه مخکې دا قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا سليمان بن تيميه ان انس حدثنا قال النبي صلى الله عليه وسلم التحريم وحدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن سليمان عن انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ينظر ما صنع ابو جهل فانطلق من ينظر عثمان الطوي دمکه اتسانو حدیث من ينظر ما صنع ابو جهل سوق دې چوغوري سحال سکار کړی د ابو جهل فانطلق ابن مسعود لار فوجدوا قد ضربوا ابناء افراء وکته چې وجل وهلو دې ابناء د افراو یا افرا ابای دو زامنو دا افرا خو بیبی دا کنه یو زنانه ده او دا افرا چې کوم کنه دې پلان حارثو او دا افرا چې نو دا د مور نوم یو وجل وهلو دې زامنو د افرا حتا بردا تر دې چې دې قریب المرش بردا معنی بدانه چې مرش یعنی سورش قریب المرش قال عبد الله بن عباس وی عبد الله بن مسعود انت ابو جهل دا ابو جهل وای نو قال دی وی فاقد بالحیتی عبد الله بن مسعود دې ګرنو نسا نو قال ابو جهل وی وهل فوق رجل قتلتموه هل فوق رجل قتلتموه یاوی حال فوق رجل قتلوا قومه او دې معنی دا آیا زیات یو سنت تاسو وجلې دي فوق معنی دا زیات والی دغه دا فوق معنی ادنا امراضی فما فوق سورۃ بقره خو دې لګانا ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوق اے فما دونها ودلته مانو کا حال فوق رجل قتلتموه آیا زیات یو سن تاسو وجلې دي آیا زیات یو سن تاسو وجلې دي مانس او مړه سو خوشاله گئے او یو سره لګیدل دي یو سره وجل دي دا څوکي تاسو زموږ کم ډیر خلق وجل دي خو یو سره لګیدل دي یو سره وجلې دي بیا خوشالي سره کوي او رجل قتلوا قومه یا ویلو حال او رجل قتلوا قومه وی ابو جهل رجل قتلوا قومه یو سره دې چې دې قوم لګید مړی کا ما یاد شو خوشالي مکوي بس یو سره دې چې قوم لګید دې مړ کا ما زه یو سره ما چې تاسو مړ کړ تاسو کوم سوره او کم ډیر وځه خو یو سره وځل قال احمد بن يونس انت ابو جهل دا احمد بن يونس وی چې دی وته انت ابو جهل اشاره ستره چې ابا جهل کلمه تصحیف دا
او اصل ابو جهل دی زکه ورته چې انس مو چې د ابو جهل دی ابا جهل نه دی مخکې اقا روایت من ينظر ما فعل ابو جهل سوق دے چو گوری سوق ابو جهل فانطلق ابن مسعود سے بلاد فوجدوا قذرب ابناء افراء وهلو دے زامنو دا افراء لگی دلو دغی افراء زامن لگی دے وجرہ حتی بردا فاخذ بلحیتی عبداللہ بن مسعود دیونی ودگیرنا ورطی انت ابو جهل باقی وحال فوق رجن قتلوا قومهم عاشته برد یو سړینا چې وجل دغه قوم دي مانو زړه لوی سردار ما ایامان زیاتو کا حال فوق رجن قتلوا قومهم آیا شته زیات یو سړینا چې وجلی ولا قوم او قوم لګي دل دی یو سړی وجل دي او قالوا قتلتموه تاسو وجل معنا یو سړی دی چې تاسو وجل دي دغه خوشاله څه خبره ده یا معنی یو سردار د قوم تاسو وجه تکبر یو جی قال حدثنا ابن المثنى قال اخبرنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سليمان قال اخبرنا انس بن مالك نحوه وحدث به قال حدثنا علي بن عبد الله قال كتبت عن يوسف بن الماجشون عن صالح بن ابراهيم عن ابيه عن جده ببدر يعني حديث ابن عباس دا ګور علي بن عبد الله چې كتبت عن يوسف بن الماجشون ما لیکلو دا روایت د یوسف ابن ماجشون نا ورغه ما ته نقل کړو صالح ابن ابراهيم نا واغي د خپل پلار نا چې ابراهيم دی عن جدي د خپل نکنا فی بدرن چې حدیث په بارد بدر یعنی حدیث ابن افراء حدیث ما لیکلو کوم حدیث هغه زامنو د افراء صاحبي لکه دې روایتونه دا معلوم شو چې د افراد زامنو وجل دي او ما ته کوم تطبیق ذکر کړو بیا 5 صفحه بیا وګورئ چې یو روایت کې راځي چې معاذ ابن عمرو الجموح وجل دي او دې روایت کې راځي چې افرا ابي زامن وجل دي او دې کیسه اشکال نشته دي معاذ ابن عمرو ابن الجموح معاذ ابن افرا معوذ ابن افرا دا درې واړه په قتل د ابي جهل کې شریک شو ځکه هر یو ته جدا جدا نسبتونه شوي دي جی قال حدثني محمد بن عبد الله الرقاشي بس اوس بیا مسله شروع دا د ابي جهل قتل ختم شو اوس پکې نور مسائل متعلقه ذکر کی